بیا خاص طور پر स्पीकर से सूबाई वज़ीरान कौमी असम्बली मेम्बरान सूबाई असम्बली मेम्बरान और महज़ब मशरान कशरान और सवाबी दोस्तान अस्सलाम वालेकुम ज़ ख़ास तौर से सो खबर को मैं तफसील की कौम और तासो पारा कौम से तासो जान पोई के इमरान खान मामा ने मख के लो एहसानो जी वज़ीर आला जोड़ करम कैमरे वाला तक ही ना करें शायद दे खलक दिया लख को या दा प्रेस वाला जर खफा चीज द खबर हो दा प्रेस वाला टाइम दा मोंग दे पार्टी इजलास थे मोंग हर किस्म खबर को मेहरबानी बो कई चीज मोंग तासो दे पर दावत रखड़े चे दे पार्टी के खबरी हो कई खामा खाजल तब एतराज अमराजी दा पार्टी दा खबर मो कई सख्त खबर अमराजी नो तासो आगे शे बनू चतवई चे मोंग ता नुकसान रा रसी इमरान खान तासो मा बाने मखम लो एहसानो और नन बिया په سخت وخت باندې ما ته ذمہواری راکړې ده او ما په زندګۍ کې خپل عہدې سره ناانصافي نه ده کړې که زه وزیر اعلی جوړ شوم ما سره الله تعالی یو بهترین ټیم راکړو دا څومره ما سره وزیرانو دی ډېر همت او خدمت دی ما سره یو ټیم په شکل کار کړو کا ایجوکیشن او کا هیلث او کا لوکل گورنمنت او کا پولیسو څومره ادارې چې خشوي دي دا ما یوازې نه دي کړي ما سره سپیکر صاحب موږ دواړه ورونه یو او ډېر په ورورولۍ مو د حکومت چلولې دی موږ یو حکمت عملي جوړه کړې وه چې ما نه به څوک خفه شول سپیکر صاحب ته مو یې رضا کړه که سپیکر نه خفه شول ما به رضا کول موږ یو ټیم شکل کې د حکومت کړی هغې نتیجه تاسو ولیده نن چې زه یو مهرباني وکړئ زه ښه مقرر نه یم دا ډېر مصیبت دی ډېر تاړیان نارې مارې او دا میوزیک مه چلوئ زه چې اوس عمران خان ما باندې ذمہداري واچول او ډېره غټه ذمہداري ده او کافي وخت لیټ هم شو خو دا یقین در کوم چې زه به انشاءالله د خپلې عہدې سره ناانصافي نه کوم ځکه صدر شوی ما ذات ته سم نه زه دا پارټي اوچتون غواړم او پارټي به څنګه اوچتو ځکه موږ ورکر ډېر علاقو کې ناراضه دي ډېر علاقو کې خفه دي هغه ته چا تپوس نه دی کړی هغه ته حصه نه ده ورکړي ووټ مو ته اخیستی دی منډه مو پرې والي دي او بیا وروستو د هغې تپوس نه دی شوی ته دا حق او دا خبره تاسو جایزه ده او دا پارټي به څنګه راوچتو په دې ملک کې موږ تنظیمونه جوړ کړو پی ټي آی څو ځله تنظیمونه جوړ کړل نتیجه صفر چاته صدر عہده ورکو چاته جنرل سیکرټري ورکو ځان نه چودھری جوړ کی او لاندې خلکو عزت نه کوي نو دا سلسله ختم زه به هېڅوک نامینیټ نه کوم نه به چاته عہده ورکوم نه د عہدې اعلان کوم او دا کومې عہدې چې زه ورکوم هغه ټمپرري دي که هغه زه کوارډینیټر جوړم هغه که په ضلعې په سطح حلقې په سطح هغه به ټمپرري چې دا پارټي راته روانه کی طریقه کار ما دا دی چې مونږ به دا پارټي د لاندې نه اوچتو بره نه پارټي نشي جوړېدی او دا ورکر دی ته به اختیار یقین در کوم تاسو به با اختیار کوم تاسو په مرضۍ به دا ټول هر څه جوړېږي طریقه به سي چې ما ټوله صوبه کې اعلان کړی ټولو ضلعو ته روان یم چې کوم ځای الیکشن دی هلته الیکشن پروګرام چلو او چې کوم ځای الیکشن شوی دی هلته تنظیمي پروګرام چلو تنظیم په د ویلیج کونسل کې نه صدر نو پکې جنرل سیکرټري دا به یو ارګنایزینګ کمیټي ځکه چې صدر او جنرل سیکرټري پکې جوړ شي نو د عہدو جګړه شي نیتونه خراب شي او خپلو کې ورانې رالي دا ناممکنه ده چې په یو ځای کې اتفاق دی راشي چې دا مشر زه منم ځکه موږ پښتانه داسې یو مشر نه هر سړی ځان ته مشر دی نو هر سړی به ځان ته مشر کوو چې تاسو غواړئ داسې تنظیم بدای چې زه اول یو خبره بله کوم دا بیا راځم دا الیکشن چې کوم دا ګوره یو بل رنګ الیکشن دا چې چا الیکشن ویللی دی هغه پې پوه شوي نه دي چې دا الیکشن به څنګه کوو ای خپل دماغ نه دی استعمال کړی دا دوه الیکشن دي یو الیکشن لاندې کونسل ممبرانو کولو یو الیکشن تحصیل ناظم کولو
او دا د ویلیج کونسل چې کوم ممبران ولاړو هغه حقو چې ځان ته به ووټ غوښتو د حقو چې ځان ته به منډه واله هي حقو چې خپل سیټي ګټلې وي په هغې باندې دا موږ الزام نشو لګولی چې تاسو پارټۍ سره زیاتې کړې هر چا حق دی خپله منډه به وایي نو چې دا ځان ته یو ټیم روان و نو که تاسو سوچ کړی وي چېرې دا ټیم خو ځان ته دی ولې نه موږ خپل ځان ته یو ټیم جوړ کړو ما چې نوښار کې الیکشنې ګټلي دي زه په خپله 2 میاشتې متواتر هلته ناست وم نه کابینې ته تلم نه اسمبلۍ ته لاړم هلته کې ما دا محسوس کړ چې دا الیکشن چې دی دې طریقه بله د ما سپیکر صاحب ته هم څو ځله ټلیفون وکړو چې ګوره بیدار شه دا سیسټم بل دی په دا ممبران چې ولاړ دي نه ګیله مه کوه خفګان مه کوه دوی به خپل الیکشن کوي دوی خپل حق دی چې ځان ته ووټ وغواړي دوی موږ ته ووټ نشي غوښتی خپل خاندان ووټ به راکوي لیکن نور راته نشي غوښتی دوی نه ګیله مه کوه ځان ته ټیمونه جوړ کړه موږ چې الیکشن ګټلی دی ما ځان ته هر تحصیل چې ما خپل زوی ولاړو یو کې نور ملګري ولاړو هغې ته به دا وکړل چې تاسو ځان ته هر کلي کې یو دفتر کولاو کړي هر کلي کې ځان ته یو ټیم جوړ کړي چې هغه به صرف د تحصیل ناظم کمپین کوي دا ممبران به ځان ته کمپین کوي او تحصیل ناظم دپاره به سپیشل ټیم بیل جوړوي هغه به چلی او هر ویلیج کونسل سره ما میټینګ وکړ 200-300 خلک مې راوغوښتل او خپل ټیمونه مو جوړ کړل او په ټیمونو باندې بیا ما خپل یوت ینګ هلکان مې پیدا کړل چې دا په چیک ساتي چې آیا دوی کار کوي که نه کوي دوی کور په کور روان دي کمپین کوي که نه کوي همدغسې یو سلسله کې مو محنت وکړو هغې نتیجه تاسو مخامخ شو نو دا ګیله چانه مه کوئ چېرې د ووټ نه راکړې دا ځان ته یو هر چا ځان ته قیامت ومړه موږ ته به ووټ راکول هر چا خپل خامې اخیستی او هر کور نه خلک ولاړو دا الیکشن د پارټو الیکشن نو ځکه چې هر مالت کې هر خاندان کې هر کور کې سړی ولاړ دی دا طریقې حساب نه ټولو ډز خوړلی دی هره پارټي تس نس شوي ده چا پارټي ماټي نه کتله او دا ممبران صاحبان چې کوم کامیاب شوي دي که نه دي کامیاب شوي زه ټولو ته مبارکي ورکوم الیکشن کول ډېر ګران کار دی موږ د هېچ چا نه به ګیله نه کوو تاسو خپله کو تاسو خپله منډه واله زموږ د پارټۍ چې کوم ولاړو یې ځان ته منډه واله نو ګیله کوم ځای رډونو نه دې ملګرو ته هم دا ایم پي ایز امینسته چې ډېره دا خبرو غلطي مونږ خپله ده قصور د مونږ خپل دی چې خپل دماغونه استعمال کړی دا ځکه ضروري ده چې دا ډکې بداوالې پرېږدئ وایي په هغه ځان ته طوفان او هغه ځان ویستو که ته به یې ویستې دا ډوکېدی نه شوه خو دا حقیقت دی که دروغ وایي نو څه فایده نشته حقیقت دا دی نو ګیله پسې باندې چې زه اوس الیکشن ته ولاړم دلته بل ولاړ دی زه به ځان ته منډه وایم بل به ځان ته منډه وایي نو ګیله میله په دې کې نه څه کوم او ایز ا پارټي صدر بالکل مونږ خپل ملګرو کې چا نه په دا ګیله نه کوو چې دوی مونږ څه زیاتې کړی تاسو خپل حق خو اوس به پارټي څنګه اوچتو شروع به مونږ کوو د ویلیج کونسل نه هغه ما ټوله صوبې ته خلکو ته ویلي چې کوم خلکو الیکشن کړی دی که هغه ګټلي ده که بایللي ده که کسان دی که یوت دی که زنانه ده که جنرل دی او د پی ټی آی ملګري دي ټول به تنظیم حصه او ټول به هغې کې حصه هغه به تنظیم هغوی هغې سره چې کوم ورکر منډې والي دي او خلکو نه ووټ غوښتی دی هغه به هم په هغه کونسل کې اخلی او چې کوم غټ خاندانونه تاسو سره ملګري دي قابل قدر خلک دي هغې خاندان نه هم خلک والی نو دا به تنظیم شکل نی دا کمیټیانې به جوړې کوي کاغی کې 10 خلک کې 100 خلک کې 200 خلک اس پابندی پکې نشته چې دا یو ټیم جوړ کړي او خو ټیم جوړ کړي او بیا دغه ویلیج کونسل میټینګ پر راوړو او د ویلیج کونسل تنظیم په صلاح باندې به تحصیل او ضلع جوړو تاسو د صلاح نه بغیر یو ادم چاته نشي ملاوي دي تاسو په اختیار شي نو الګ دا کار کوي چې د مو ورکر با اختیار نه هغه په مرزي باندې تنظیمي دغه کې حصہ نه هغه نه صلاح مشوره نه نو پارټي نشي اوچه دی یو ځای کې ما نومینیشن نه هم دغه سي تحصیل کونسل به جوړی کوي تاسو برا ورشي ویلیج کونسل والا تحصیل چې سمرا ویلیج کونسل دي سمرا تاسو ټیم سل جوړ شو زر جوړ شو 2000 جوړ شو تاسو کې نه تاسو په صلاح تاسو به نمونه راکړي
چې دا کسان اهل دي د تحصیل ته والی بیا به میټینګ وشي تاسو به نمونه را مخکې کوي چې دا خلک چې کوم دي دا ضلع کې واچوئ چې تاسو په مرضۍ باندې دا پارټي راوچوئ ځکه تاسو پارټي ما سپیکر شارام د مونږ حیثیت یې سم نشته کې تاسو نه یې که تاسو منډې نه وایي جګړې نه وایي ووټ نه غواړي تحریک انصاف حیثیت بالکل نشته نو نن عمران خان یو خپل یو سوچ دی چې دا پارټي اصلي پارټي ډیموکراسي به دې کې راوستل غواړو دې کې جمهوریت راوستل غواړو تاسو به اختیار کول غواړو نو دا کونسل چې جوړی چې ضلع حد ساته پورې دا چې کله پورې ما سره اختیار دی زه به تاسو په سر ولاړم دا ممبران قومي صوبایي تاسو په صلاح به کار کوي یو خښته به هم نه لګي دا به تاسو په مرضۍ باندې چلي ځکه چې منډې تاسو وایي سیټ ته تاسو مونږ رسوئ او بیا مونږ خپله مرضي کوو دا کم انصاف دی دا نشي کېدی نو دا یقین در کوم چې تحریک انصاف به انشاءالله که مونږ ټولو څلور شپږ میاشتې او سره تاسو محنت وکړو او صحیح طریقه سره جمهوري طریقې سره مو دا خلک را مخکې کړل نو د چا پلار مقابله نشي کولی دا زه ګارنټي در کوم 2023 نتیجه ته زه اوس ښیم چې ایماندارۍ سره د پارټۍ ملګرو کار وکړو بېایماني نه کله نو ټولو ته شکست ورکولی شي او که ټګي دوکه مو وکړه نو شکست بیا مونږه لیکلی شوی دی دا خبرې ځکه کوم چې ما 40 کاله سیاست وکړو ټوله زندگی مې په دې سیاسي زندگی تېره کړه موږ خو خپل علاقه کې کوشش کوو چې هر چا ته قدر وکړو دلته ایم پی ایز ایم این ایز هم تاسو ته عزت قدر درکوي لیکن تاسو پکې ورک شئ چا چې منډه والي هغه بیا پته نه لګي ځکه ډېر چالاک خلک هم شته وګورئ چاپړوس هم ډېر شته دی هغه ورکر چې چا محنت کړی هغه بې شرمه نی هغه خپل صفت نه کوي هغه ورک شي او څنګه به چې چاپلوس را مخکې شي او بیا پارټي تباہ او برباد شي هغه کیسه به نه کوو چا ما خپله دا زندګۍ کې اصول دی چې کوم سړی مې ډېره چاپلوسي کوي نو ما ته ډېر غټ دله د اوس ښکاري او چې کوم نره خبره کوي ما سره جګړه کوي زور را کوي زه ګڼم چې دا نر سړی دی هغه نر سړی دی ولې زموږ فرشتې خو نه یو مونږ کې سل غلطیانې دي کمیانې دي راکې مونږ کې کمزوریانې هم ډېرې شته چې تاسو راته رښتیا خبره نه کوئ تاسو راته زور نه راکوئ نو مونږ به څنګه ټیکېږو نو ښه په نره خبره کوئ مړه پروا هم د چا مه کوئ مونږ تاسو تابعدار یو تاسو راوچت کړي تاسو خدمت به کوو بل ساړه کولی نه شو دا خبره ځکه کوم چې نن ضرورت دی چې تحریک انصاف دا عدت چې کوم ورکر دي راپاسي زه راغلی یم تاسو ټول ته یم چې ښه بیدار شئ ښه جذبه ځان کې راولئ یا که ناره بیا راولئ چې عمران خان څه چل در باندې شوی دی تاسو باندې څه چل چې تاسو ګراني نه یې په هغې هم خبره کوم په هغې هم درته وایم چې چا ګراني راوستي او څنګه راغلي تاسو انپړ او جاهل خو نه زه مو پوهوم زه به دې پوه کړم نو بیا به خبره اوره زه به دې پوه کړم بیا به شرمنده یې چې دا خبره ټیک کړې ده لږ صبر وکړئ زه دا پارټي چې دا د مونږ بنیاد دی او دا کومه خبره مې چې وکړه چې زه کله پورې صدر یم زه به اختیار یم زه د چا خبره نه اورم زه به تاسو خبرې اورم همدغه تنظیمونه به جوړو طاقت ورکوو به تاسو به اختیار کوو بیا ګورو چې مقابله څنګه کوي اوس راځم ګرانۍ ته تاسو دومره یېرېدلي ته به چا ډبولي خبره اوس واوره تاسو اکثریت تعلیم یافته خو یې که نه ډېر تاسو رشته داران خپلوان په بار دنیا کې شته دي دوبۍ کې عربو کې امریکا کې یورپ کې شته دی که نه تاسو لږ ټلیفون خو یې ته وکړئ چې آیا دنیا کې ارزاني را روانه ده که ګراني روانه ده آیا دا امریکې صدر د هغې حکومت پاگلان بیوقوفان دي آیا د یورپ د اکانومست چې کوم دي چې کوم بهترین دماغ لري هغې لیوني دي چې ګراني راوسته د عربو کې او دوبۍ کې چې ګراني راله نو هغې دا بادشاهان پاگلان دي چې ګراني راوسته لږ ټلیفون نه خو کوي که نه که بار دنیا کې ارزاني راغلي نو بیا خو مونږ پاگلان یو مونږ د دې ملک دشمنان یو دیکھئے چې ټوله دنیا کې
پلیز خبره باندې کوي چې ټوله دنیا کې ګرانی رااله ته پېټرول د بار نه راغواړي ولغې مو ته مفت راکوي پرون بیا دوبۍ کې دماکې شوي دي پېټرول بیا ګران شو ته غواړي ټول د بار نه راغواړي چې بار ګرانېږي تا ته هم ګرانېږي پاکستان خپل دالونه 70% د بار نه راغواړي چې هلته ګرانېږي دلته هم ګرانېږي دنیا سیزونه بار نه را روان دي او موږ دلته چغه وایو چې ګراني رااله بابا تاسو خپل ځان ته خو وګورئ هر یو خاندان سره چې نازې ګریبان کې وګورئ چې 30 کاله مخکې تاسو سوي جایداد موسم رو دې علاقه کې کچا کور نه او 2 وخت روټۍ نه ملاوي دا شریدلې کپڑے اچولې ملیشي ټوټي به لګولې نن هر کور کې موټر ولاړ دی هر کور کې ایر کنډیشن دی بجلی دی ټلیفون دی موبایل دی هر څه موشل دې ملک ته چا څور کړی چې څنګه وای چې ګرانی دا سو ټیکس یې ور کوي بجلی کې هر څو غلا کوي په ګیس کې غلا کوي زمکه انتقالونو کې غلا کوي ملک ته چا څور کوي واړی هر څه ملک ته څوک نه ور کوي لکه دماغ کې سوچ واچوي چې دا زه غلط یم که دروغ یم چې هر سړی نن که امریکا ده که یورپ ته که هر یو ملک ته کم ترقي کوي صرف په ټیکسونو باندې ملکونه چلی یورپ کې چالي دي چې بجلی کې غلا وکړي بار دنیا کې غلا چالي دي چې غلا کولی شي مونږ خو هر څه غواړو لیکن کوو به یې سم نه نو دا تاسو ورکران ته یم چې د مخالفینو ته دا خبره په خوله کې ورومنډئ خو په نره باندې چې که عمران خان ګرانی راوستي نو موږ جرمدار یو او د ګرانۍ نه راوستلو لاره خو دې راته وښیي موږ ته یو لاره وښیي چې عمران خان غلط و که په دې لاره باندې لاړ ګرانی به نه وه پاکستان کې چې کوم ټیکسونو په تیلو باندې بل هغه را کم کړ عمران خان خو ګرانی 4 ګونه زیاته لاړ بیا به هم ځکه چې دنیا کې آفت روان دی په دنیا کې یو آفت رالو کرونا رااله ټوله دنیا بند شو تیل راوستل بند شول کارخانه بند شوې سمندري جهازونه بند شول ټوله دنیا یو نیم کال بند و یو نیم کال په دنیا کولاو شو سپلای کم او ډیماند زیات و پیداوار کم او خلکو ضرورت زیات شو ځکه یو نیم کال پس دنیا کولاو شو او کله پورې چې دا سرکل نی چلیدلې ډیماند او سپلای نی برابر شي دا ګرانی نه کمیږي نو ځکه زه تاسو ته هم چې د خلکو نه سوال وکړئ او که چا سره جواب ای چېرې دنیا کې ګرانی نشته تاسو غلط یې کاغه سره دا جواب ای چې عمران خان دا کومه لار استعمال کړي دا غلطه ده دا لار استعمال کړي نو زه به ورسره ودرېږم ما دا سوالونه اپوزیشن لیډران سره ټول کړي ما الزام را باندې لګوي تاسو تعلیم یافته وئ دروغ را باندې الزام لګوي ټوله دنیا تباه شوه ایمو اکانومي بیا هم کافي بهتره ده او ما ته صرف دا جواب راکړي چې موږ غلطي کمزې کړي که تاسو سره خلارې راته که تاسو سره چا سره یې ووایي چې عمران خان دلته غلط و دا طریقې کړې وې نو دا ګراني به نه وه نو ځکه زه تاسو پوهیم مه ګبراوېږئ دا ګراني د عمران خان د تحریک حساب غلطي نه ده یو حکومت وزیر اعظم وزیر اعلی بیوقوف کمکل نه دی چې خپل قوم باندې ګراني راولي نو موږ دلته تاسو ته پاګلان کارو کابینه کې ناست یو چې موږ به تاسو باندې ګراني به راولو او موږ به غلي ناستو زه خو غلی کېناستې نه شم زه خو چوپ کېدی نه شم نو په دې باندې موږ ډېر بحث کړي هر هفته د مو کابینې میټینګ هر هفته به دې باندې بحث کوو عمران خان سره مو بحث چې ګراني کمه که هغه راته ټول شی مخامخ کېدي لار راته وښیي ټیکسونه دې همې کم کړل دا همې کم کړل مراعات مې کارخانو ته ورکړل بجلی دغه مراعات مې ورکړل انډسټري مې کولاو کا کنسټرکشن ته مې مراعات ورکړل د کمزوري خلکو به احساس پروګرام رالو هغې دپاره انصاف کارډ مې ورکړلو هغې دپاره کسان کارډ را روان دی دین علاوه راشن کارډ را روان دی غریبانان ته قرضو بغیر سوده قرضو بندوبست وشو دا ټول څیزونه عمران خان دې دپاره کړي چې لږ ډېر مدد حکومت نه غریب سړي سره وشي نو دا خبرې که تاسو نشئ کولی او تاسو پړه لیکه خلک مونږ ته وایي چې ګراني ده نو بیا خو ما ته افسوس راشي چېرې دا خو تاسو ذمهواري ته کښېنه مهرباني دا خو تاسو ذمهواري ده خپل بچي په انټرنیټ کې نه وایي دنیا چغې وایي
نن ګیس په پاکستان کې کمیږي مونږ ګیس د بار نه راوړو سمندري جهازونو کې $6 باندې چې کوم اګریمنټ شوی نن هغه ګیس $35 ته لاړو نو که په $35 باندې نن عمران خان ګیس والی نو تاسو به چغې ووځي ځکه نن ګیس کې شارټیج دی ځکه ګران ګیس اغستو کې تباهي جوړیږي بیا نوره ګراني به هم راځي دا ملک چلول څه دومره اسان کار نه چې به ګراني کمه کا دا وړه ارزان کا هغې کې څومره مدد کېدی شي هغه عمران خان کوي او تاسو نه زیات هغه سره فکر دی ځکه چې هغه د ملک وزیر اعظم دی او د غریبانو همدرد دی زه وینم زموږ وزیر اعظم خو غل نه دی زموږ وزیر اعظم خو ذاتي لالچ نشته دا خلک به بیا راځي چا چې دا ملک لوټلی دی څوک چې د ملک نه تښتېدلي عربونه خوړلي او تاسو غلي ناستئ خبره نشئ کولی د غلو خبرې خلاف اواز نشئ چتولی نواز شریف ټول ملک دوکه کو دی ظالم بچي ولاړو تښتېدو زرداری ډاکه کړې تاسو خبره نشئ کولی عمران خان غوندې پاک سړی په پاکستان کې را پیدا کړي زه چلنج در کوم د هغه ذاتي لالچ نشته که ذاتي لالچ وی نو خو بیا نور هغه دپاره ډېرې لارې وي نو زه تاسو ترونو پویم دی ورکرانو چې بالکل مه یېرېږئ چې زه نه یېرېږم ما ته پته چې عمران خان قصور نشته دی ما ته پته چې دنیا کې وبا راغلي ده دنیا تباه کېږي او دلته کې موږ سره خبرې کوو او په خپله څه ورکوو نو غواړو ورڅه نو خدای تکړه شئ مړه موږ چا نه غلا خو نه ده کړي موږ چا نه کمیشن یې خو نه دی کړي اغوستي چا نه رشوت یې خو مو نه دی اغوستي دا خو د غله بچی دی شیشه ماته مخامخ ده زه ټول عمر دی سره نږدې پاتې شم د دې حیثیت ماته معلوم دی د دې د خاندانونو حیثیت ماته معلوم دی نن عربتیان شو تاسو غلی ناست دي تاسو لیډر پسې خبرې کوي تاسو چون نشئ کولی ولې څه چل شوی موږ چا نه ډاکه شولي ګراني راله ټوله دنیا کې راله که دنیا کې نه راغلی موږ جرمدار یو سزا راته راکړي که ټوله دنیا کې ارزاني روانه پاکستان کې ګراني نو اوس راته سزا راکړي زه تیار یم خو ټینګ شئ خبره وکړئ که تاسو نره خبره نشئ کولی نو بیا خو تاسو د عمران خان ملګري نه عمران خان سپایان نه ما خبره اوره له خبره اوره ته دا چلو که ته بار جزرا شم ما سره کښېنه ګوره دا پریس والا ناست دي لږ ډسپلن پکار دی لږ ونه سوچ پکار دی نو خبرې راغونډوم خو ورکر ته دا یقین دی نه ورکوم چې انشاءالله 2 میاشتې کې به تاسو ګورئ چې تاسو با اختیاره مې نه کړئ تاسو ته مې طاقت نه ورکو نو زه دا عہده ته به لته ورکم او زه به د بار لاړ زه به تاسو با اختیار کوم عمران خان عمران خان پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک او زه خو راغلی دی ټایم چې تاسو زه بیدار کړم راویښ مو کړم جذبه یې کړم او تاسو ګټه جذبه نشته په دې عمر کې زه چغې والی شم تاسو نه شئ والی څه چل یې روانې یې مړه یې خلکو چا دروازې ته نشي دی ته به غلا مو کړي ده مړه پرېږده مو چا غلا نه ده کړې ښه په نه راځئ زنده‌باد 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 اوس خیر دی اوس به ګپ شپ مو لګو ګوره ما تاسو ته زه ریکویسټ کوم منت کوم چې تحریک انصاف غونې پارټي تاسو بله نشئ مونته تحریک انصاف غونې بهترین لیډر په دې ملک کې نشي پاتې بل پیدا کېدی شي او که دا لیډر دا عمران خان دې ملک کې کامیاب نشو نو دا غله ډاکوان چې دي ماته دی معلوم دي دی کاروباریان دي دی خپل پیداګیر ته راځي ما سره ټول تفصیل شته ته عمران خان پرېږدي چې دا ملک ته رټي ځکه ډېر قانونونه غلط دي احتساب دی غل باندې غلا ثابتون ګران کار دی هغې لپاره قانون سازي نور هم لګیا ده پرېږدي یو موقع عمران خان پرېږدي دې وخت کې د ملک اکانومي بهترۍ ته روانه ده موږ چې رالو موږ سره $68 بلین وي نن هغه 27-28 اربو ته رسېدي زموږ ایکسپورټ 3 ګونه زیات شو نن به مسعود عمر اوس پریس کانفرنس کړی ورلډ بینک دا فیصله کړې ده چې د پاکستان اکانومي 5% نه زیات ګروت کوي دا تاریخ کې بهترین ګروت روان دی
لیکن ډېر سیزونه باندې تاسو ونه پوهېږئ خو دا هر څه ټایم اخلي. زه هلته ناست یم دا مونږ منسټران ناست دي مونږ وینو چې ملک بهترۍ ته روان دی. ټیک ده ګراني راغله هغې بندوبست به هم کېږي. ما خو تاسو ته وایي چې دنیا کې ډیمانډ او سپلای برابره شوه. سپلای زیاته شو ډیمانډ کم شو ګراني به کمیږي. تاسو پوهه د بازار ته لاړ شئ چې کومه سبزي شارټ وي هغې قیمت ګران شي چې کله سبزیانې زیاتې راشي هغې قیمت دا یو دنیا همدغسې ده. دې باندې به سوچ کوئ صرف الزامات به نه لګوئ. ثابت کوي چې غلطي د عمران خان ده زه سزا ته تیار یم. از الزامونه دي سره بل څه شته په عمران خان بس الزام لګي. تاسو به دوکه کوي که نه نور بس او دوکه کړي یې ظالمانو داسې خطا کړي بالکل دغه بالکل ګونګس درنه جوړ کړی خولې نه خبره نه شي راشئ پاسئ د خلکو باندې وګرځئ راځئ دنیا څنګه حال دی. زه تاسو ته یم چې ګورې خدای دپاره دا تاسو پارټي ده په دې غلو باندې مه ووایئ دا ډاکوان را باندې بیا مه راولئ. ما زه چې پی ټي آی ته راتلم زه وزیر وم ما استعفا ورکړه ځکه رالم چې عمران خان ایماندار لیډر دی. نن ځکه عمران خان سره ولاړم چې هغه ایماندار دی د ملک همدرد دی. که هغه همدرد نه وی زه نه ودرېدم. نو بس دا خبرې ختموم. خدای دپاره هغه جذبه پیدا کړي چې 2013 او 2018 کې ورته وه او ما امید دی چې 2023 کې به هغه جذبه چې داسې هوا کې به دا ټول ډوب انشاءالله. مهرباني